العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درد الحاد درسونه روان دي مغربي فکر فلسفه بیانېږي. په پرونی درس کې وضاحت شوی چې د معتزله اصول خمسه دي، پای کې اول موږ د توحید وضاحت کړو. مرتکب د ګناه کبیره په اړه کې څو دغه مذاهب درې مذاهب او خوارج او دوه مرجئه او درې اهل سنت والجماعت شابه. نن موږ پرون به موږ معتزله پنځه اصول خمسه کې اول توحید وضاحت شوی. هغه وی چې صفات د باری تعالی د عین د ذات د باری تعالی دي. کچری صفات د باری تعالی سو کې غیر وګڼي نو دا بس کېږي تعدد د قدمه او رازه کې ځان اصحاب التوحید ویل به موږ چې کچری تاسو عین ذات صفات عین ذات غړي نو به تاسو باندې ډېر سوالات راځي، ځکه چې صفات قائم بالغیر وینو دا نعوذ بالله تاسو ذات الله تعالی قائم بالغیر کو او دا شان ته کوه وضاحت په ټولو شمول سبانو به پاشایرو باندې چې کوم اعتراض راتللو چې صفات د باری تعالی نه عین دی او نه غیر دی، نو ته ظاهرا ارتفاع د نقیزیانو ده، نه عین دی او نه غیر دی، خو په حقیقت کې دا اجتماع د نقیزیان ده. که صفات د باری تعالی ذات د باری تعالی نه عین دی نو غیر ثابت شو، که غیر نه دی نو عینیت ثابت شو. دا غي سرور مثالونه موږ ذکر کړیو. وضاحت نن برازو زموږ د نن درس عنوان او خلاصه چې دا عدل وضاحت وکړو. دویمه کما عقیده چې را پیدا شوی اوله خو د جبر او د اختیار، دویمه د عدل او دریمه نمبر کومه وا شابه سي داغه وضاحت درست را روان دي. مولوی صاحبانو دلته هم صحیح اعتراضات او جوابات دي. نو د عدل وضاحت مولوی صاحب عبارت شروع کړه. خیر بسم الله الرحمن الرحیم. د معتزله پنځ عدل دي ته وایي چې د الله تعالی تمام احکام په عدل باندې مبني دي، هغه ټول حسن دي نه چې قبیح. لہذا کوم انسان چې قبیح عمل کوي او د ګناه ارتکاب کوي په دې کې د الله تعالی د قدرت او عمل څه دخل نشته دی. دا د هیومنزم نظریه د مولوی صاحبانو هیومنزم هم دا وایي چې الله تاسو نشته چې موږ نه تاسو کې او بچ څه زمونږ خو خوي که تا چرته نیک عملو کو د استاد لپاره دا نیک دی او چې تا بد عملو کو د استاد لپاره بد دی. خو البته دوی وایي چې تاسو کول والا نشته لري. الته ویل کې بد عمل دی کو ته په خپل اراده کې خو تاسو بدل نه سکے، خدای کوي خدای بدل بده باندې یا سزا درکې، کنه عمل دی کو نو جزا بدل کوي، کو بد عمل دی کو بلکې انسان د خپل اعمالو په وجود باندې قادر دی. الله تعالی د خود دې علم شته، لیکن الله تعالی د خالق نه دی، بنده په خپل د هغه خالق دی. وایي چې الله تعالی د څه شی دی، د دې علم خوشته خو خالق نه دی، د اعمالو خالق د بنده د اعمالو خالق دا نه دی. جواب خلق د الله تعالی فعل دی، کوم چې په خلق د الله تعالی فعل دی، دا په هر حال کې دا حسن دی. مولوی صاحبانو کته قبیح دی نو یو عمل په دنیا کې قبیح نشته دی. ګورخه دا خلق تخلیق چې شوی دی دا حسن شوی دی، روست دی بیا سکیږي انسان غلط طرف ته دا کوي. لکه دی باندې په مقالات افغانی کې شمس الحق افغانی رحمت الله علیه ډېر خسته بحث کړی دی. او پسې وګورئ خلق د الله تعالی فعل دی، کوم چې په هر حال کې حسن دی، او کسب د بنده فعل دی چې هر شان کسب کوي نو هغه شان اثر به ور باندې مرتب کیږي. که عمل دی کو نو سبا کیږي، خو فائدہ بل ملويږي کو غلط دی کو نو نتیجه به الله خلاف راوځي. افعال العباد كلها بارادته ومشيئته، دا بنده تمام افعال د تقدیر الهی مطابق وي. د بنده تمام افعال د تقدیر الهی مطابق وي. مخلوق چې کوم په صفات سره په کومه زمانه او مکان کې موجودیدل پکار دي، د دې ټولو د مخکینه د متعین کولو نوم تقدیر دی. یعنی په علم الهی کې دا خبره پته ده چې پلانې کسبه په پلانې زمانه کې په پلانې ځای کې پیدا کیږي او پلانې نیک بیا بدکار وکوي، دا غي په وجه به سزا یا ثواب مستحق کیږي، په نتیجه کې به جنت یا دوزخ ته ځي. د دې یو انسان د دې مثال د څور کوي علماء کرام دا څور کړل چې اول کور جوړیږي نو ول یو نقشه جوړیږي، دلته بداوي هغه ټول د نقشې مطابق به سکیږي. نو نقشه مخکې مرتب شوی ده. دغه شان د دنیا ته چې دا انسانان چې څه عمل کوي دا د خپل اختیار سره کوي. ښه د دې یو آسان مثال دی لکه څنګه چې د آبادی جوړول نه مخکې یو کاغذ یو نقشه تیارول شي چې دومره کمرې به په پلاني ځای کې وي، دومره به اوږدې وي او دومره پلنې وي، او صحن به وي او پلاني طرف ته به غسلخانه وي او پلاني طرف ته به باورچی خانه وي وغیره وغیره. او بیا د دې نقشې مطابق تعمیر شروع کړي نو بعینه دا مثال د تقدیر دی چې د عالم نقشه هم د مخکې نه د الله تعالی په نس موجود ده، په کومه کې چې د هر څیز حسن او قبح نافع او ضار او د دې د وجود زمانه او مکان هر څه متعین وي. او بیا د دې نقشې مطابق د هر یو څیز وجود او ظهور کیږي. اهل اسلام داسې وجود ته تقدیر وایي. حالانکه اوس د دې نه دی لکه دا سټیفن هاکینګ نو کوم جدید فلسفه چې د دې منکر دي دوی وایي چې
مونږ ویو چې دا خو د الله تعالی د ازل نه د الله په علم کې دا خبره و دوی وی نه ماده بس په خپل باندې پیدا شول او دوی به بعض وخت دوی مو شي بس په دې وخت کې څه شو الله تعالی دې له سو یو وجود ولور کو دنیا ما احترام واستلو دا اوس خود به خود چلیږي کې مختلفه نظریه والا خلک د ډیزم والا چوي چې دا اوس په خپل باندې چلیږي نو دا خبره د دوی غلطي دي مولوی صاحب اعتراض راځي دلته و دلته یو اعتراض راځي چې کله تاسو وایي چې د الله تعالی د بنده تمام افعال خالق دی او زموږ ټول افعال د الله تعالی په اراده او حکم د تقدیر مطابق کیږي نو بیا خو کافر په کفر او فاسق په فسق مجبور دی ځکه چې د الله تعالی فیصله او تقدیر خو بدلېدی نشي دا مکه سوال دی چې اوس جدید ملحدین په بل انداز باندې موږ ته وایي چې د ورلد کپ رزلټ معلوم دی نو بیا د عمل کولو د ورلد کپ کولو څه ضرورت دی مخکې معلومات ده چې دا جلدی دی او دا جهنمی دی نو موږ ورته وایو چې دا انسان مجبور نه دی تقدیر کې هغه څه لیکلي دي چې دا انسان په خپل اراده سره کوي وضاحت مخکې موجود دی عبارت یو مولوی صاحب جواب کافر او فاسق په خپل اراده او اختیار کو پر او فسق کوي کله چې د دوی اختیار برقرار پاتې شي نو جبر ختم شو لکه څنګه چې الله تعالی په علم کې دا چې دوی به کفر او فسق اختیاروي فسق به اختیاروي خدا بس کوي فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون بل یا څنګه دی فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون التکسب او عمل دوانو نسبت د انسان ته شوی دی چې دې معنی به نتیجه مرتب کیږي پوه شو دویم جواب دلیل عقلی کچر د بنده خپل افعال خالق وي نو د دوی د افعال تفصیلی حالات دلته دوی وی کړه دا بنده د خپل افعال څه دی خالق دی موږ ته څنګه د خپل افعال خالق چې تا ته پته نشته دی انسان ته خالق څه یوس ما ته پته ربای د لپټاپ زماده ما ته پته دی چې څونه ما کار کړل څونه پکې پروسیسور پکې څونه درس پکې دی ما ته پته ده د دې یو فایل نه خبره وزه د خپل افعال چې خالق شو ما ته خو پته نشته دی وزه په موټر سایکل باندې رااله ما ته دم پته نشته په راغله ما خو ما ته د دې پته نشته چې کوم ځای کې ما بریکونه کوم ځای کې ما اکسلیټر ډیر ورکو کوم ځای کې مې کم ورکو کوم ځای کې په دویم ګیر کې تل کوم ځای کې په دریم ګیر کې تل پکار خدای چې ته مالک نو چې تا ته خپل پته کنه نه پويږي او شو نه بل څه ما عبارت یو مگر تعالی او لازم باطل دی ځکه دوانه ما اول او اخر دوانه باطل دي څنګه لہذا مقدم یعنی د بنده د خپل افعال او خالق کېدل هم باطل شو تعالی خو ځکه باطل دی چې بنده د یو ځای نه بل ځای ته تلل کوي او د خپل اختیاري فعل وي کوم چې په ډیرو حرکات او سکناتو مشتمل وي مګر د دې د تفصیلی احوال علم ورته نه وي مثلا کوم یو قدم څومره وروسته په ځمکه کې خوده شو او کوم قدم څومره وروسته د ځمکې نه پورته کړی شو او په بزا کې معلق پاتې شو همدارنګه د کوم قدم حرکت سریع او د کوم قدم حرکت بطیء او همدارنګه کوم د قدم په ځمکه پاتې شو او کوم قدم په ځمکه لږ پاتې شوی د خپل ظاهري حالاتو نه به عمل به علم وي که څوک داسې وایي چې د حالاتو علم وي یعنی ذهني غافل وي نو بیا دا سوال پیدا کیږي بل سوال کې چې زره ذهن غافل لکه اوس ته وایي چې لکه استاد ذهن کې دا خبر نه اتلې بل سوال در باندې ځي غفلت خو ختمي کې ویل ما سوال پیدا کیږي چې په تاسو کول سره غفلت ختميږي او علم حاصلېږي او حال دا چې تاسو باوجود هم دی تاسو به ورته پته بیا ورته پته نه کچرته یو ذره د باطنی حالاتو په اړه کې تاسو وکړئ شي کوم څه د نیولو او یا د خستلو او یا د تلو په وخت کې چې کوم رګونه او پټي حرکت کړي پټي دا انسان پټي چې رګونه دي د کوم کړي دي اعصاب کوم کار کړي دي چې څومره ستړیا راغلي دا نو په دې وخت کې بدل د علمي بس شي واضح ډېر معلومه شو چې انسان د خپل افعال او خپل خالق نه دی انسان خپل دریم جوابدار ول صفات آیت نمبر 96 کې د وضاحت موجود ده نو د ما په باره کې دوه احتمال دي چې زیاده ما مصدریه ده او یا ما په کې شره موصوله ده دغه وضاحت موجود ده دا تفسیر مظهریم دا واقع راغسته د دې آیات لاندې دغه وضاحت کړی ده دلیل نقلی هغه دا چې د بندګانو د افعال خالق الله تعالی دی بنده نه دی او دغه دلیل نقلی د قرآنی ارشاد دی الله خلقکم وما تعملون وما تعملون کې د ما په اړه کې دوه احتمال دي اول ما مصدریه دویم ما موصوله ما مصدریه ګرځول زیات مناسب دي څنګه چې بلې صورت کوم محذوف بنلو ته ضرورت نشته بوشولې په خلاف د ما موصوله څنګه چې بلې صورت کې صله عملون کې ضمیر منل ته ضرورت ویږي کوم چې په ما موصوله ته عائد وي او دا کلام چې محذوب ونه منلو ته پکې ضرورت نه
وي په هر حال د ما مصدریه منلو په صورت کې به عبارت داسې جوړیږي والله خلقکم وما عملکم چې الله تعالی تاسو پیدا کړی او تاسو عمل یې پیدا کړی دی عمل مصدر دی او مصدر کله کله اسم فاعل به معنوي او کله کله د اسم مفعول به معنوي نو د اسم مفعول به معنی د کېدو په صورت کې د ما تعملون معنا معمولاتکم یعنی د بندګانو کړي کارونه اگر چې په دې کې د بنده کسب لره دخل لې لیکن د دې خلق د الله تعالی د جانب دی مولسبانو دا وضاحت شو. دریم نمبر چې او وعده او وعید مولسبانو د دې نه مراد ده هغه وضاحت ده. د وعده او وعید نه مراد د قران کریم هغه آیاتونه دي په کوم کې چې الله تعالی په اعمال صالحه باندې د اجر او ثواب او د جنت وعده کړی ده او د وعید نه مراد هغه آیاتونه دي په کوم کې چې الله تعالی د ګناهونو په وجه د عذاب او د جهنم وعده کړی ده. د معتزله په نسبت ان الابرار لفی نعیم وان الفجار ذالکان آیاتونه په دې باره کې موجود دي. پوه شولې ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه خرج کړی دی الله تعالی دا جنت خرج کړي سبب بدل کې د ځان او د مال په بدل کې خرج شوی دی. نو دا آیاتونه مبارکه د معتزله په نسبت باندې الله تعالی باندې لازم دي چې خپل وعده او وعید پوره کړي او الله تعالی باندې لازم دي چې څوک نیک عمل کوي هغه ته جنت ورکړي او څوک چې نافرمانی کوي هغه ته سزا ورکړي. پوه شولې تا وایي رشید کې ور د آیات ته یو د امکان د کذب ده یو وقود کذب ده. موږ د وقود کذب قائل نه یو. وقود کذب قائل معنی سره کافر کیږي. امکان د کذب دی چې الله تعالی په دې قادر دی او کنه نو موږ خدا قادر چې الله قادر دی او دین د بریلی حضرت دراواله د کوپر پتو لګا چې تاسو سوچو کې یار وای راځي په عبارت دا کافر او خبره کوستا مشران کافر دي نو دین سو کافر کیږي یار زر ته موږ تاسو دونه بد بلاد خپل باندې موږ ټول مسلمانانو بس یقینا درته زموږ درېمه مرحله د علم الکلام چې رااله نو دا دویمه مرحله و درېمه مرحله د علم الکلام چې رااله دا غي وضاحت موجود دی. دویمه مرحله کې د علم الکلام تدوین او د مختلفو پر دغه ظهور پته ولګي چې اوسه پورې دویمه مرحله د علم الکلام او دې کې د علم الکلام تدوین شو د مختلفو فرقو ظهور په شمول سبانو پس فرقو ذکر مخکې وشو په کوم مسایلو کې چې هغه اختلاف کولو او شو کنه خوارجو په ذکر شو معتزله په ذکر شو دا شاته کرامه په وضاحت شو تاسو دا احد خصوصیت دار چې د علم الکلام په اړه کې مختلف فرقې پیدا شوي په هغه دور کې اعتقادي فرقې پیدا شوي په هغه وخت کې چې کومې فرقې پیدا شوي دا غوي تعداد ډېر زیات دی لیکن بعض فرقې اوس هم موجود دي د یو څو فرقو مختصر تذکره به وکړی شي. بنیادي طور باندې کلامي فرقې په دوه قسمه باندې دي یو هغه دي کوم چې د الفاظو مطابق د عقایدو تشریح کوي اور دې کې دوه قسمه دي خبرې سبانو یو د الفاظو مطابق د عقایدو تشریح کوي دا هغه نصوصونه د داسې تعبیر نه د بچ کېدلو کوشش کوي ته کوم په وجه سره عبارت او مخکوم کوم په وجه سره چې د لفظ متبادر معنی پر خودل شي او دویم د هغه نس لپاره استعاری یا د کنایه دوی د هغه نس لپاره استعاری یا د کنایه غیر متبادر معنی متعین کړي شابه لیکن په دې غلو کې د انسان داسې حد پورې ورسیږي چې دوی بیا د الله تعالی د لپاره جسم ثابت کړي. الرحمن علی العرش استوى نګور دا صفت فعلی ده صفت ذاتی ده الله تعالی نه دا صفت فعلی ده اوس ګور د الله د لپاره په دې کې به دونه غلو کوي چې به څوګي الله د لپاره جسم ثابت کړي نګور ته چې مکین مکان غټ نه وي د مکین نه ته د الله د لپاره یو مکان ثابت نو بیا خو به د عرش د الله نه لوی غړي کنه دې باندې چې کله موږ دا تنقیحات وکړو دی بوله دا تاسو دا د مشرکانو دغه دی حالکه د امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې به دا ټول تنقیحات کړي چارش نو الله چرته نو بالله او صفت فعلی ده د الله تعالی طرف ته نسبت کیږي موږ والله موجود بلا مکان دی پوه شولې او خالق د مخلوق مشا تشریح کیته الله تسیشه ده الرحمن علی العرش استوى كما وصف نفسه لا يقال كيف عنه مرفوع څه ده کیفیت مرفوع دی کیفیت الله نه څنګه کیفیت کې دی په کم شان ده کې دی دا الله د پارسی شه دی دا نشي بیانول ځکه دا الله د ذات خبره ده او خالق د مخلوق مشابه وګڼي د داسې اصول یا علوم مطابق پنځه فرقې پیدا شوي دي. او حشوه او پولیسبانو د حشوه معنا ده د کوم د شیمانه د کوم سیس د داخلول د دوی په اړه کې راځي چې دوی په حدیث مبارک ډیر خبره داخل کړي وي د کوم چې اصل نه موجود نو دی وجه نه دوی ته حشوه وي. اول نمبر څه شو حشوه شو دوی د دې منهج او عبارت څه ده د دوی په منهج او فکر کې دوه خبرې اهمیت لري. اول دوی صرف د عقیدې د بارا په نصوص باندې اکتفا کوي د دوی په نس عقل او عقلي دلایل ته ضرورت نشته دی. دوی چې نصوص موجود دي عقل ته پکې ضرورت نشته عقلي دلایل ته موږ وایو چې زمونږ یو عقیده هم د څه ده
د نقل نه خلاف نشته خبرې زبر په دوه باندې مکمل الحمدلله من کالو سر ویلې دا په زمن کې لګي خبر را لې سره د علم کلام نه تاسو ماهر شي دویم درس هغه معنی متعین کوي کوم چې په ظاهري شکل کې ښکاره کیږي لکه د الله تعالی لپاره لاس مخ وغیره ثابتوي نو هغوی د الله تعالی لپاره مادي وجود قائل دي مادي وجود قائل دي مولوي زبانو د محققینو خیال دی لکه څنګه چې په عهد قدیم کې د الله لپاره جسم ثابت دی ګوره دی په عهدنامه قدیم کې او دا شاته کې په جدید دوانو کې د الله لپاره دوی وجود ثابت کړی دی الله تعالی لپاره باقاعده چې بایبل ته راښکته شو او الله ویل چې زما زه ګورم چې د بایبل د اخارونو ګورم او به وای راغی دا چې به ولې چینج شوی من پښتو یو څوک عربي وای څوک فارسی وای څوک انګریزي وای څوک دا چې دا وای الله بدل کړو دا چې راغی بس الله ورله ټول چې بدل کړو دا یو بل خبرونه نه پويږي الله تعالی د ابراهيم عليه السلام تخکار شو الله تعالی راغی حضرت موسی حضرت یعقوب عليه السلام سره کبډي وکړه و یعقوب علیہ السلام سره الله تعالی نعوذ بالله کبډی کړي دنیا ته راغلی دا د دې عبارتونه دي اصل عبارتونه دي بایبل موجود دی به بدل پکې خو معمول څه بانو نو عهدنامه قدیم کې او جدید کې د الله لپاره جسم ثابتو خبره د دې زیاده عهدنامه قدیم او جدید کې دوی الله لپاره جسم ثابت کړي نو دا عاشق ولا خدا قدیم عقیده والا خلک هغه به مسلمان شو دا عقیده به اسلام باندې مرفت کوله ځکه خو دوی څوک له مرسبانو لکه دا د ابنیت عقیده چې پولیس راويستله دا د قدیم زمانه نه را روانه ده دی به ویلې چې دا څنګه چې هغه د الله لپاره د الله بچی منل نو دی ورته عیسی علی السلام نه د خدای سره جوړ کو دا ترتیب د تسلسل د مخ کې را روان دي مولوی صاحبانو او عبارت یو د محققینو خیال د دې عبارت یو د محققینو خیال دی لکه چې په عهدنامه قدیم کې د الله تعالی لپاره جسم ثابت دی نو کله چې هغه خلک په مسلمانان شول نو هغه قدیم عقاید به هم بیانول نو د هغوی د وجې د عقیده مسلمانانو کې خوره شوه دا فرقه اوس ختمه شوې ده شاباس مخکې ځه دویم ظاهره ده د دې مکتبه فکر چې دی داود بن علي رحمت الله علیه او د سوی اصحاب الظواهر مرتوی مولود 202 هجری دا لوی فقيه د دې ترجمه ابن حزم اندلسي رحمه الله کړی دا او د دوی ته اصحاب ظاهریه یا اصحاب ظواهر وايي اصحاب ظواهر دي ته ویل کې خمول سبانو دوی قیاس دلیل شرعي نه تسلیم کوي یعنی په حال کې د نس د ظاهري مفهوم باندې اکتفا کوي تقلید قائل ابن دي چې ګوره د سګو د شرعي تو چې قیاس ته نه تسلیم نو ډېر مسائل داسې دي چې سره بس کې مجبور نه قیاس بکې کنه بکې دوی د حنابلو هم زیات په نصوصو کې تعویل کولو مخالف دي د حنابلو نه دوی سخت خاص په نصوصو کې د تعویل نه کوي سره په قبلینا مثلا دوی د الله تعالی لپاره اسماء الحسنا ثابت کوي لیکن په قران او حدیث مبارک د هغه صفاتو لپاره الفاظ د استعمال شوی نو دوی د الله تعالی صفاتو لپاره تعبیر کوي صفات او سوي چې تاسو صفات الله پر ثابتوي دا شدي د بدعت دریم نمبر حنابلہ د امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ متبعین دي دوی په نصوص کې عموما په ظاهر الفاظو باندې اتفاق کوي څلورم مشاهره دي چې د دې مشر څوک دی ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ د تاریخ پیدایش سو تاریخ پیدایش د څوم ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ زبانو خبرو 260 نه ده زبانو دا ولې نه یادو یا تاسو پنځم نمبر ماتوریدی د دې مشر څوک دی ابو منصور ماتوریدی رحمت الله علیه د دې وضاحت دی دا شانته کې شیعه امامیه چې دي د دوی دا په سبب یو ښه د دې دا عقیده چې دوی دولس دغه دا د کوي ښه سبب ان شاء الله اسنا شریعه چې کوم د شیعه امامیه د ټول په دې ان شاء الله سبا وضاحت کو ما ویل ما ډیر کتل چې یو ټیم ختم شو اخر دا الحمدلله